زداغه پښتنې خاورې پښتون یم زداغه پښتنې خاورې پښتون یم چې خایس یې د چمن دی غرونه غرونه ز سایل په اپریدو کې زخه خیل یم خړ خیبر زما وطن دی غرونه غرونه سلامونه نیکی هیله احترامات قدرمنو زیم رحیم سجاد تاسو ګورو فاټه ټوډه امید لرم چې خبو په خیریت سره به د صحت په جامع کې به پټو قدرمنو تاسو رحیم سجاد نن بیا خړ خیبر لغله دا او د حمزه بابا په مزار کې ناست یم قدرمنو ته تاسو په ډېر غوښتنې باندې نن سره داسې ملمان است چې د تعارف محتاج نه ده یا حسین سایل صاحب قدرمنو تاسو ډېر غوښتنه و چې سایل صاحب نه یو پروګرام بل ریکارډ کنن بیا راغلی یم سایل صاحب سره خبرې اترې هم کوو دغه نه به سوورو هم دغه نه به پښتو غزل هم وورو دغه نه به نظم هم وورو د کوشش وکړو چې دغه نه د اردو شاعري هم وورو چې ته هم ماسو مسراوز اخلا وعلیکم سلام رحیم سجاد صاحب د پیاز مومن صاحب او د کیمرامین شاکر صاحب ډیره مننه چې دا تکلیف یې وکړو چې ورته وایم چې ژوند هغه دی چې تیریږي بې احساسه ژوند هغه دی چې تیریږي بې احساسه د احساسه سره هسې جګر خون شي نو بس دا چې بس په دا یو څو خبرو باندې زه ګیله کم چې راتلونکی نسل یعنې موجوده که په ټي وي کې که په دغه کې چې ډېرې خبرې د پښتو بدلې کړې او په انګریزۍ ته یې واړلې باید دي چې موږ دا خپله پښتو نوې راو امیدي کړو په نصابونو کې هم شامله شي په مدرسو کې هم شامله شي او د خپلې ژبې له مونږ قدر ورکړو مونږ عزت ورکړو نو واحد د معامله سي چې په پښتو لیکل هم پوهېږي لیکي او په ویناو په دغه یې هم پوهېږي په اړاوېدو یې هم پوهېږي دا ما ورته ویلي چې وبې هم نه بخم خپله ژبه به نه پرېږدو قومونه دي لګیا د خپلې ژبې تارکیله او پښتونه تا ته کړي د پښتو ژبې سیالیله نو دغسې خبره ده نو بیا ورځ ما یو غزل ولیکلو نو ناظر استاد ته مې وویل چې 3 بیته مې لیکله او یو 2 بیته ورسره ولیکه نو ویل چې راکړه 5 خو به ولیکم نو ما ورته ویل چې صحیح ده خو دا کې 2 دغه دي شرطونه دي چې یو شونډې پې نه بندېږي نیم پې الفاظ پکې نشته او بل به غزل هم معیاري وي چې معیاري نه وي نو داسې د لاس نور هم لیکلی شم خو نه په هر بیت کې به یو تاثر یا اثر وي وایي چې بس ته بېغمه شه نو درېیمه ورځ پس حمزه بابا پښتنې له مونږ هم ورغلو د شاعران بیمار و راویښ کړو کېناستو جوړ تازه او بس کېناستو ناظر استاد هم راغی نو ناظر استاد داسې راته وکتل جوب ته لاس کړو هغه کاغذ یې د ما په مخ راوویشتو ما ورته وخندل مو چې ته لا استاد لکه چې هرنه ونه شوه خبره ویې چې 3 شپې مې تېرې کړې چې یو شرط مې پوره کړی چې شونډې پې نه بندېږي معیار یې کمزوری و و دا تا څرنګې ده 3 څرنګې لیکلي نو ما ورته ویل چې ما 14 بیته لیکلي نو چې دا روغ څنګه پاتې یې ما چې دا د الله مهرباني وایي تاسې استادانو برکت دی نو بیا حمزه بابا راته وویل چې دا تا و ناظر سره دا نوم جوم په څه راغی نو بیا مې چې هغه ته دا کیسه تېره کړه نو ویې خندل هسې سوچ یې وکړو او ویې ویل چې سایل صاحب یو ناممکن کار دی ممکن کړی چې 2 شرطونه چې هم غزل معیاري دی هم شونډې پې نه بندېږي یو ناممکن کار دی ممکن کړی دی ما ورته چې په خوله د برکت سره ما دا افسانه د ځوانه کړه نور څه داسې نه ده چې بس دا زه یم ما نه ښه شاعران تېر شوي دي ښه به اوس هم وي ښه به را روانه وي خو مونږ کوشش دا دی
چې شای ولیکو چې معیاري چې معاشره یې خوښ کړي څه سبق ته واخلي. صحیح. د چې کوم تاسو هغه څو بیتونه لیکلي چې خوله پې نه بندېږي هغې کې یو دوه درې شعرونه مو راسره شریک کړي. نو یایي چې عشق ګران شو د اسرو انتظار نه وای، عشق ګران شو د اسرو انتظار نه وای، خوشحالۍ وای د دردونو اظهار نه وای، اوږده زړونه دې راویښ کړه شور یې جوړ کړو، اوږده زړونه دې راویښ کړه شور یې جوړ کړو، چې جوړ کړی دی نن داسې سینګار نه وای، وایي چې احساس را سره نه و ډېره ښه وه، هېڅ احساس را سره نه و ډېره ښه وه، د وړو غوندې ژوندون وای هوښیار نه وای، و نور داغونه د رنځور د زړه نه وران شو، دریغه دریغه داغ د ستا د ګزار نه وای، و تترې نه دې تیرا ګوره ساحله، تترې نه دې تیرا ګوره ساحله، هلته جوړ د دواړو کور وای اغیار نه وای. هسې څوارلس بیته دی خو بس دا مې راته یاد دي پکې. مننه ډېره مننه. قدرمنو سهیل صاحب سره ناست یو د غزل مخې له به راځو د سهیل صاحب نه به غزل هم واورو. سهیل صاحب د کتونکو له چې کومه ده په یو غزل خو مو تنده نه ماتېږي او غزل یې به راسره شریکوي خو پیله غزل په مو باندې چې کوم پرزو کوي هغه راسره شریک. بلکل به درته یو ساده غزل خو به درته وایم. ارشاد. یی چې اقرار یې وکړو د راتلو پستانه رانغلله، اقرار یې وکړو د راتلو پستانه رانغلله، و څنګه واده وه چې واده په واده رانغلله، اقرار یې وکړو د راتلو پستانه رانغلله، و څنګه واده وه چې واده په واده رانغلله، وایي چې عمر تېرېږي په احساس په اضطراب کې زما، عمر تیریږي په احساس په اضطراب کې زما، د بېغمۍ یوه کراره لمحه رانغلله، و چې زړونه تش کړو غېږ په غېږ کې تر سبا په ګیلو، چې زړونه تش کړو غېږ په غېږ کې تر سبا په ګیلو، دریغه په ژوند کې په موږ دغسې شپه رانغلله، شعر بیا وایه ډېر ښه ده، چې زړونه تش کړو غېږ په غېږ کې تر سبا په ګیلو، و دریغه په ژوند کې په موږ دغسې شپه رانغلله، و د عشق منزل کې مې د مینې خزانې لوټ کړې، د عشق منزل کې مې د مینې خزانې لوټ کړې، و چاوې چې لاس ته بې بها خزانه رانغلله، و څه غولوي مې د دروغو په وعدو بې وفا، څه غولوي مې د دروغو په وعدو بې وفا، و چرې په شونډو یې رښتون یې فکره رانغلله، و جړۍ وریږي د غمونو مې د زړه په سیمه، جړۍ وریږي د غمونو مې د زړه په سیمه، د خوشحالۍ د بارانۍ یوه شیبه رانغلله، او وصال دې وشو په رڼا ورځ غنیمت وګڼه، وصال دې وشو په رڼا ورځ غنیمت وګڼه، و ښه شوه زړګیه چې ناواره د شپه رانغلله، و راغله جذبه کې بیا د چا په خوله غوسې ونیوه، راغله جذبه کې بیا د چا په خوله غوسې ونیوه، په داسې وخت کې ښه شوه ماله کینه رانغلله، و وینې منزل ساحله خلک په رڼا د علم، وینې منزل ساحله خلک په رڼا د علم، و په اپرېدو کې ولې داسې جذبه رانغلله، دا مقطع راته بیا وایه ډېره ښه. وینې منزل ساحله خلک په رڼا د علم، وینې منزل ساحله خلک په رڼا د علم، و په اپرېدو کې ولې داسې جذبه رانغلله. ډېره ډېره مننه. نو په سترګو مې لیکلی دی غالبا چې 1/5/1997 کې، نو په هر بیت کې مکمل 2 کرښې یو بیت کې 4 وارې سترګې 5 وارې سترګې پکې ستایل شوي، چې سترګو ته مې سترګې د اشنا شوې سترګې سترګې، چې سترګو ته مې سترګې د اشنا شوې سترګې سترګې، نو سترګو ته مې سترګې د دنیا شوې سترګې سترګې، چې سترګې زما سترګو ته یې شوې سترګې په سترګې،
بیا سترګو ته مې سترګې وارخطا شوې سترګې و تاثیر ته د سترګو ساقي ځیر شوې سترګې تاثیر ته د سترګو ساقي ځیر شوې سترګې و ستا سترګو ته محفل کې تر سبا شوې سترګې او بس سترګې رقیب سترګې کړي زموږ سترګو ته سترګې بس سترګې رقیب سترګې کړي زموږ سترګو ته سترګې چې سترګو کې زموږ سترګې په خوله شوې سترګې او خمار د ستا د سترګو چې لیدو په سترګو خمار د ستا د سترګو چې لیدو په سترګو یو بل ته سترګو کې ګویا شو سترګې او چې سترګې یې په سترګو د ساحل پرېږدي سترګې چې سترګې یې په سترګو د ساحل پرېږدي سترګې او یو بل ته سره سترګې په ژړا شو سترګې رحیم سجاد خواشه بې بل غزل هم درته وایي اورېدونکي زړه ما تنګوي چې هر څه یې لیدونکي د هغه هم ډېره مننه چې مونږ ته دا مرغوږ ونیسي کتونکي ډېره مینه کوي صاحب ډېر په مینه باندې الله دې دو سره مینه وکړي الله دې ټول کتونکي خوشحال او آباد لري د زړه کور مې د اشنا په غم آباد شو د زړه کور مې د اشنا په غم آباد شو او خوشحالي شوه ترېنه جوړه چې وریاد شو او بیا ازار به د درمن د زړه وانخلي بیا ازار به د درمن د زړه وانخلي په بې درده د درمن د زړه په بې درده د درمن د درد کسبات شو او خونریزي یې د اغیار په سازش کېږي خونریزي د اغیار په سازش کېږي اوس پښتون ته د خپل نوم نه جوړ فساد شو خونریزي یې د اغیار په سازش کېږي اوس پښتون ته د خپل نوم نه جوړ فساد شو و چې مسلم کړی د یو زنځیر شي چې مسلم کړی د یو زنځیر شي بیا به سیال شم که پوره مې دا مراد شو اوس خپل راته پردي ښکارېږي اوس خپل راته پردي ښکارېږي اول زړه کې مې په هر څه اعتماد شو و انتشار کې یې ژوندون تر مې ترغی شي انتشار کې یې ژوندون تر مې ترغی شي جمعیت نه د قومونو جوړ هېواد شو و لر او بر پښتانه یو دي نه بیلیږي لر او بر پښتانه یو دي نه بیلیږي ډیورډ لاین یې د غیر په خوله بنیاد شو لر او بر پښتانه یو دي نه بیلیږي ډیورډ لاین یې د غیر په خوله بنیاد شو او په ساحل باندې کارم د پاک مولا دی په ساحل باندې کارم د پاک مولا دی په خیبر کې چې د نظم بابا یاد شو ډېره مننه ډېره یې چې سپرلیا په خیر راغلی خو خندل رازنې نشي سپرلیا په خیر راغلی خو خندل رازنې نشي او مشغول د یار په غم یم غم د بل رازنې نشي و تر څو چې وي دا ژوند چارې به کړم همت مې ځوان دی تر څو چې وي دا ژوند چارې به کړم همت مې ځوان دی لاسونه خو په سوال بلته نیول رازنې نشي ډېر ښه شعر دی و یوه پېغلې ټاپه وکړه چې پښتون نه وي آزاد یوه پېغلې ټاپه وکړه چې پښتون نه وي آزاد تر هغې خو سینګار د خپل وربل رازنې نشي دا شعر بیا وایه ډېر یوې پېغلې ټاپه وکړه چې پښتون نه وي آزاد تر هغې خو سینګار د خپل وربل رازنې نشي او پښتون یم مسلمان یم ازادي مې ازادي دو پښتون یم مسلمان یم ازادي مې ازادي دو و سجدې د غلامۍ چا په دورشل رازنې نشي و د ژوند په هر ډګر کې نوې وسوسې شوې د ژوند په هر ډګر کې نوې وسوسې شوې او منزل ته په دوه زړو کې یم مزل رازنې نشي و ډېر شته چې بدې ردې به زما په هکله وایي ډېر شته چې بدې ردې به زما په هکله وایي
هغوی ته هم دعا کوم کنځل راځنې نه شي. ډېر ښه شعر ده، ډېر ښه شعر. و یوروب د خبرو د غزل خور په پښتونخوا دی. یوروب د خبرو د غزل خور په پښتونخوا دی. دا چا ویل چې لیکل د ښه غزل راځنې نه شي. ډېر ښه ده. او دا سوال کړم چې په ژوند مې په افغان کې امن راشي. دا سوال کړم چې په ژوند مې په افغان کې امن راشي. ولیدل د بد ورځو د کابل راځنې نه شي. ډېر ښه شعر ده، بیا وایه شعر ډېر. دا سوال کړم چې په ژوند مې په افغان کې امن راشي. لیدل د بد ورځو د کابل راځنې نه شي. او ساحله اپریدا یم د خوشحال سره ملاتړ یم. ساحله اپریدا یم د خوشحال سره ملاتړ یم. و سلام د چمچګیرو د مغول راځنې نه شي. مکتب بیا وایه ډېر ښه ده. ساحله اپریدا یم د خوشحال سره ملاتړ یم. و سلام د چمچګیرو د مغول راځنې نه شي. پښتونه څه تالا والا شوې د نفاق د لاسه. اوس په رڼا ورځې کورونو تلاشي اخلي. شعر بیا وایه ډېر ښه ده. پښتونه څه تالا والا شوې د نفاق د لاسه. اوس په رڼا ورځې کورونو تلاشي اخلي. و دغه د چا په بهانه اغیار زمونږ په وطن. دغه د چا په بهانه اغیار زمونږ په وطن. و سم یې چاڼ کړې اوس د غرونو تلاشي اخلي. و خبره ستا د هر یو دور شجاعت بلولي. خبره ستا د هر یو دور شجاعت بلولي. چې څوک تاریخ د کتابونو تلاشي اخلي. ډېر ښه ده. و نرسي فن ته د ساحل اپریدي ډېر شاعران. نرسي فن ته د ساحل اپریدي ډېر شاعران. کمې ارڅو د غزلونو تلاشي اخلي. ډېر ښه ده. یو غزل به بل درته ډالۍ کړم چې سمې د ستا په بلېدو کې اثر پاتې نه شو. سمې د ستا په بلېدو کې اثر پاتې نه شو. چې په لمبو د پتنګانو وزر پاتې نه شو. و د اشنا یاده د غم غشي لږ په پام واروه. د اشنا یاده د غم غشي لږ په پام واروه. و ځای د ویشتلو نور زما په ځیګر پاتې نه شو. و نوره دنیا مې کړه تسخیر د عشق مقام چې راغی. نوره دنیا مې کړه تسخیر د عشق مقام چې راغی. را سره ستا د خپلولو هنر پاتې نه شو. و چې ستا د حسن عرفان وشو د ښایست په جهان. چې ستا د حسن عرفان وشو د ښایست په جهان. درته حیران چې نوي داسې بشر پاتې نه شو. ډېر ښه شعر دی، ډېر ښه دی. و د افغان سیمې چې په تاب امن کله راځي. د افغان سیمې چې په تاب امن کله راځي. د خونریزۍ نه خو د سمه او غر پاتې نه شو. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. و د بیلتون غمه څومره دروند دي لکه غرونه غرونه. د بیلتون غمه څومره دروند دي لکه غرونه غرونه. چې تا په هیر کم داسې غم په دهر پاتې نه شو. ډېر ښه ده. و خود به په مونږ کې بېننګي او بدامني خورېږي. خود به په مونږ کې بدامني او بېننګي خورېږي. د افریدو چې سریشته او لنګر لښکر پاتې نه شو. د افریدو چې سریشته او لښکر پاتې نه شو. ډېر ښه ده. و د دنیا سترګې شوې د ستا سترګو ته سترګې سترګې. د دنیا سترګې شوې د ستا سترګو ته سترګې سترګې. چې تا ته نه ګوري نو داسې نظر پاتې نه شو. و څو په ساحل که زه ساحل کړم ننداره د چاپو. دا د کراچۍ په دریا په غاړه مې لیکلی و. څو په ساحل که زه ساحل کړم ننداره د چاپو. د زړه د یاد نه خو مې بیا هم خبر پاتې نه شو. سند کې ماری کراچي 23/7/1996. ډېر ښه ده. ساحل صاحب د ناستو ملګرو لا د کتونکو لا ډېره غوښتنه کوي چې ساحل صاحب نو اردو کې هم سره ریکارډ کړو. اردو کې داسې چې کومه داسې سوي په موږ باندې پیرزو کې بالکل. یو دغه به زه پیش کړم چې
مادری زبان نہ ہونے کی بنا پر اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو معافی چاہتا ہوں. ځکه چې مورانۍ ژبه مې نه ده ومنه مې غلطۍ شوي وي او نور بس دغه ټوټه پوټه مې اردو هم لیکلي نو یہی چې مانا میں نے کہ آج تیرا سنگار تھا عجیب مانا میں نے کہ آج تیرا سنگار تھا عجیب ہر ناز سے غضب کا ہر ناز سے ظاہر غضب کا وار تھا عجیب ہر ناز سے ظاہر غضب کا وار تھا عجیب دکھلائی کس انداز سے وفاؤں کی جھلک دکھلائی کس انداز سے وفاؤں کی جھلک لبوں پہ مسکراہٹ دیدار تھا عجیب وہ نہ ہنس اور نہ ٹوٹ جائے گا زخموں کی پیوند نہ ہنس اور نہ ٹوٹ جائے گا زخموں کی پیوند آج ان کے سامنے میرا بھی اظہار تھا عجیب وہ تو نے جو پلائی سرخ لبوں کی شراب وہ تو نے جو پلائی سرخ لبوں کی شراب ہو چھڑی ہوئی ابھی تک خمار تھا عجیب وہ تو نے جو پلائی سرخ لبوں کی شراب وہ چھڑی ہوئی ابھی تک خمار تھا عجیب وہ ہاں کہہ گئی واپس کبھی پھر لوٹ نہ آئی ہاں کہہ گئی واپس کبھی پھر لوٹ نہ آئی ویسا نہ ہوئی ابھی تک اقرار تھا عجیب میں سمجھا کہ بس آ گئی ہے دام میں سے کار میں دم کراچے کے اردو پہ مشاعرہ کیوں ویلو میں سمجھا کہ بس آ گئی ہے دام میں سے کار ہم خود ان کا شکار ہوئے شکار تھا عجیب میں سمجھا کہ بس آ گئی ہے دام میں سے کار ہم خود ان کا شکار ہوئے شکار تھا عجیب وہ ساحل پہ رحم کر اپنی وصال کی محبوب ساحل پہ رحم کر اپنی وصال کی محبوب مشکل شب ہجرا کی انتظار تھا عجیب درہم بتنے ہوئے دیکھا میں نے حسینوں کا کمال چپ کے چپ کے دیکھا میں نے حسینوں کا کمال چپ کے بخشا دیا اندھیروں میں وہ وصال چپ کے دیکھا میں نے حسینوں کا کمال چپ کے بخشا دیا اندھیروں میں وصال چپ کے گلوں پہ نگاہ ڈالی تو بلبل دیکھی وہ داس گلوں پہ نگاہ ڈالی تو بلبل دیکھی وہ داس آیا میرے گلشن پہ زوال چپ کے وہ خاموش تھے اس کے لب مگر اس بات پہ حیرانی خاموش تھے اس کے لب مگر اس بات پہ حیرانی سنایا آنکھوں میں احوال چپ کے وہ اقرار کیا وفاؤں کا مگر یہ بے رخی اقرار کیا وفاؤں کا مگر یہ بے رخی کرتے ہیں کس انداز سے استحصال چپ کے وہ نفرت برے جہاں میں خونریز ہنگامے نفرت برے جہاں میں یہ خونریز ہنگامے وہ ٹینگے زمانے سے اب دجال چپ کے یہ چاند تیرا احسان مجھ پہ اس کرم کی ہے یہ چاند تیرا احسان مجھ پہ اس کرم کی ہے دکھلائی بدلوں میں بھی جمال چپ کے وہ کس منہ سے اج گویا ہو کہ میں تیرا ہوں ساحل کس منہ سے اج گویا ہو کہ میں تیرا ہوں ساحل دیکھا تیرے رقیب کا استقبال چپ کے کس منہ سے اج گویا ہو کہ میں تیرا ہوں ساحل دیکھا تیرے رقیب کا استقبال چپ کے کہ میں نے جب یار سے وصلت کی یاد دہانی کہ میں نے جب یار سے وصلت کی یاد دہانی تاثیر سے محسوس ہوا زحمت کی یاد دہانی وہ طویل مدت کے بعد ملی تو وہ بھی سر عام طویل مدت کے بعد ملی تو وہ بھی سر عام آنکھوں میں کہہ گئی خیریت کی یاد دہانی وہ کون ہے جو ہمدرد ہوگا بوقت مصیبت وہ کون ہے جو ہمدرد ہوگا بوقت مصیبت
अब किसको सुनाऊं अपनी गुर्बत की याद दहानी। वो कौन है जो हमदर्द होगा बवक्त मुसीबत, अब किसको सुनाऊं अपनी गुर्बत की याद दहानी। वो गरीब से इंतकाम लेना रिवाज बना दिया, गरीब से इंतकाम लेना रिवाज बना दिया। इन जालिमों को कौन करे जुल्मत की याद दहानी, इन जालिमों को कौन करे जुल्मत की याद दहानी। वो दिखलाई जब जिगर पे मैंने जख्मों की तस्वीर, दिखलाई जब जिगर पे मैंने जख्मों की तस्वीर, शायद उनको भी याद होगा था, शायद उनको भी याद होगा हसरत की याद दहानी। वो जिधर भी निगाह डाली तो नजर पे आए तू, दयाव शेर दे वजूद या दयाव दे शहूद। जिधर भी निगाह डाली तो नजर पे आए तू, अब किसको बताऊं तेरी कसरत की याद दहानी। जिधर भी निगाह डाली तो नजर पे आए तू, अब किसको बताऊं तेरी कसरत की याद दहानी। वो उठाएंगे कलम अपना अब जुल्म के खिलाफ, उठाएंगे कलम अपना अब जुल्म के खिलाफ, ज़मीर मुझे पुकारता है गैरत की याद दहानी। वो आज किस खुशी के बदले में मसरूर हुए साहिल, आज किस खुशी के बदले में मसरूर हुए साहिल, शायद किसी की याद होगी दावत की याद दहानी। आज किस खुशी के बदले में मसरूर हुए साहिल, आज किस खुशी के बदले में मसरूर हुए साहिल, शायद किसी की याद होगी दावत की याद दहानी। و پوښتنه کول غواړم چې داسې یو ارمان چې پوره نه وي چې هغه مو سره شریک کو د زړه خبره ده او چې د کتون کې هم واوري او مې هم واورو او بیا به نه څو خپل در ادم خیل علم ډیر خوشحال او آباد لرم. انسان خو سره خو ډیر ارمانونه وي او ډیر نه پوره کېږي ډیر بس خو زما چې که نه په ژوند باندې د دوه غټ ارمانونه وي چې یو عمرې له لاړ شم ښکلي ځایونه ووینم دا مې ډېر غټ ارمان دی. و دویم دا چې کتابونه مې د کوم ناچاپه دي چې دومره وخت ما ورسېږي چې ټول که نه چاپېږي چې یو کتاب خو چاپ شي او بس دغه دوه غټ ارمانونه مې دي. نور دا و چې مونږ غریبان خلک یو خاکساره ژوندن دی دا سوچم نشته دی چې یارې پوه شوې او بس دغه دوه غټ ارمانونه مې دي. الله دې تاسو پوره کړي او الله دې ما پوره کړي. امين امين امين. سهیل صاحب تاسو چې کوم ارمانونه او داسې به ته وایم چې هغه کتونکو له تاسو هغه پیغام ورسېده او په تلو کې به سهیل صاحب تاسو نه زه د موبایل نمبر پوښتنه وکړم چې تاسو موبایل د رابطې څه نمبر وي نو هغه تاسو موږ په دې ویډیو کې وایو. ها نو دا رابطې نمبر موبایل نمبر 0342 2675 317 0342 2675 317. ډیره ډیره مننه خوشحال اوسئ سهیل صاحب. قدرمنو پروګرام واورید د سهیل صاحب سره خبرې اترې هم وشولې. ډیره مننه سهیل صاحب کتاب ډارې کړ. خوشحال اوسئ سهیل صاحب. ډیره ډیره مننه. الله دې عزت وکړي سهیل صاحب. خوشحال اوسئ. مننه. قدرمنو د سره خپل رحیم سجاد لا او محترم ګران یو حسین سهیل صاحب لا او فیاض مومن صاحب لا په شریکه باندې ور کو اجازه په لوی علم سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.